کو دا وخت د یو بل زلمی را سره ولاړ دی په چارسدي په بازار کې او د باندې باران وریږي او په سر باندې د سورې نشته نه څه چترۍ شته نه څه څادر شته نه بل څه شته دی او یقینا چې د همت ته د حوصلې ته تاسو یقین وکړئ چې لکه زه په سلام کولو باندې مجبوره شوم او د مخې ته په ګاډۍ باندې صرف امرود دي دا تاسو کتلی شئ او صرف د سره یو آیټم دی امرود نو ګورو به چې د کم داسې حالاتو مجبوره کړی دی چې په دې باران کې او په دې یخنۍ کې د کوره راوتی دی او دلته کې سر ولاړ دی ګرانه څه نوم دی زما عیسب نوم دی عیسب په کوم ځای اوسېدونکی زه یم د ګړی امیدګل د ګړي امیدګل او جی دا راته ووایه چې په کور کې د څومره ماشومان دي زما شپږ لوریانې دي یو مې ښځه ده یو زه یم ټولې جینکۍ دي ټولې جینکۍ مې دي او په دې باران کې ځکه ووتم چې ډېره زیاته ګراني ده او وړه هر څه راکړه کم ډېره مجبورۍ نه راووتم یوسف دا راته ووایه چې په دې کې یو آیټم در سره پروت دی د نورو به دې وس نه کېږي ظاهره خبره ده نو د دې نن سبا څه ریټ دی کیلو په څه ریټ کې دي کیلو خو جي په 200 روپۍ خرڅو جي او اغېستې په څو دي اغېستې مې جي په 1500 روپۍ کانچې مې اغېستې کیلو حساب په څه باندې پرېوځي کیلو په حساب راته جي په 120 روپۍ کیلو راته غورځېږي یعنې په یو کیلو کې تا 13 روپۍ پاتې کېږي او اوس د اندازې مطابق څومره به تا ته پاتې کېږي جی ما ته ټولې 1500 روپۍ پاتې کېږي په دې ورځ درته پاتې کېږي صفا او جی 1500 یا 1000 روپۍ دغه پاتې کېږي ښه دا راته ووایه کور دی خپل دی کور مې جي د کرۍ دی د کرۍ په کور کې د بجلۍ بل به م ورکې ګیس به م ورکې ګیس بل به م ورکې دغه شانته کې نور دال چیني وغیره اوړه به مو کور ته راوړې بچي دې سبقونه وایي بچي مې او جي سبقونه وایي ټول او جی ټول سبقونه وایي سکول ته ځي او جی سکول ته هم ځي د مدرسې سبق هم کم کلاس کې دي سکول کې مشره لور مې هم ماتم کې ده ورپسې دویم نمبر د هغه ماتم کې ده بله ورپسې شپږم کې ده بله ورپسې درېیم کې ده بله ورپسې دویم کې ده او جی بس دغه چې سختو سره مقابله کې روان یو بس چې سحر راوتلې نو هغه ماشومې لور دې څه وی چې بابا باران دی موزه بلکل جي سترګو کې به دې اوښکې راغلې وي او سات چې زه تلم مردان ته سودا پسې ما ته وی بابا وی مزه باران دی چې لاړم سودا مودا مې واخېسته مې الله مالک د الله په سره به یې ولګو چې سودا مې کور ته راوړه کور مې د مخې ته ولګولې ماشومان لوریانې را سره وي د چوټۍ نه بعد سکول نه چې رالې را سره وه واغلو را سره هم لګولې ولاړ وم را سره هغوی هم باران لامدکړه په خپل هم دا باران کې ولاړ یم او خاصو مې او جي ټیک ها دا راته ووایه چې نور داسې د ګټې وټې رونه دی پلار دی بل څوک سره امداد کوي پلار مې وفات دی جي او رونه چې مې کوم دي هغه هم دغه شان زموږ شان غریبانان دي بس دغه فروټ بوټ خرڅوي نور داسې څه شته نه او جي ټیک ده او بل دا ده چې اوت تحریک انصاف له به ورکړی اوت مې پی ټي آی والے له ورکړی او څه کال او بل کال مې هم ورکړی خو جي څه پیدا یې ونه کړه او قدرمندو کتونکو دا یوسف دی او د ده په کور کې شپږ جینکۍ دي الله پاک ولا نارینه اولاد لا نه دی ورکړی نصیبه یې لا نه ده شوې او دی په باران کې ولاړ دی تاسو وینئ د کپړو نه اوبه څاڅي او سرتور سر ولاړ دی دغه م وایي چې سهار د کوره راوتلم نو ماشومې لور مې راته وی چې یاره پاپا یا بابا مزه او د ده په سترګو کې اوښکې راغلي دي خو دی محنتي دی کم محنت چې کوي نو یقینا چې زه بیا د ده د همت ته د محنت ته سلام کوم او خلک وایي چې یاره په پلانکي ځای کې پلانکي سړي د غربت د وجې نه خپل بچي زهر یې وله ورکړل ولال یې کړل او دا یې وکړل واغه وکړل نو د دې سړي نه تاسو عبرت واخلئ دی مجبوره دی د کرایې په کور کې اوسېږي خو ده بیا هم همت او حوصله نه بیلي او ولاړ دی خپلو بچو له روزي پیدا کوي د حکومت نه د ده ګیله دغه ده چې دی وایي چې دا دویم ځل دی چې دی پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکړی مې جي درې ځل دی ورکړی درېیم ځل دی چې دی پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکوي خو نه د پرویز خټک او نه د محمود خان او نه د ګنډاپور وزیر اعلی او د هغوی کابینټ د ده په ژوند کې هېڅ قسمه اسانتیا نه ده راوستې نو دا هغه خلک دي چې تاسو نن د دوی د وجې نه په اقتدار کې ناست یئ په ایوان کې موجود یئ
تاسو په خپل باندې په سوري باندې ناست یې وزارتونه دي در سره او دا چې دی نو نن باران ته سر ولاړ دی او تاسو چې په اقتدار کې راغلي یې نو د هغې په شا باندې د دې عام خلکو ووټ دی د دې عام ووټ دی هغې نه د دې عام خلکو د دې ډیډیمارو د دې په ګاډۍ باندې د سبزۍ خرڅوونکو خلکو حمایت سپورټ او اوس تاسو نه ماینس شي نو تاسو به نن په دغه ځای کې ناست نه وی نو د خدای لپاره په دې خلکو په حال باندې رحم وکړئ او چې د دوی په ژوند کې څه اسانتیا راشي یوسفه خوشحاله اوسئ آباد دې غواړم صحتمند اوسئ کور دې آباد